لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. محترم رونو جناب ډاکټر صاحب، مونږه ملکن یونیورسټۍ ته رالو، ډېر زیات خوشحاله شو. ډاکټر صاحب سره د خپل سټوډنټس مونږ ته ریسپشن ته رابار شه، او زمونږ ډاکټر صاحب سره تعلق هم د قرآن په مناسبت سره دی، او مونږ د دې د کارګزاري اکثر بیاناتو کې بیانو، او د هغې د وجې نه ډېر خلک هغه اراده وکړي چې مونږ به دین زده کوو. نو دا یونیورسټي او د دې ټول عمله خوش قسمته ده چې داسې خلک په دې یونیورسټي کې دي چې هغې زمونږ چې کوم سټوډنټس دي د هغې صحیح طریقې سره رهنمایي وکړي او د هغې ګایډنس وکړي. دا د دې یونیورسټۍ لپاره یو لوی سعادت دی، او د دې د عملې لپاره او د دې سره د متعلقینو لپاره. او بیا د دنیا زندگی خو ډېره مختصر ده، او د دنیا زندگی په منډه منډه روانه ده. کوئی کچھ کر لو نوجوانوں کی کشتی بونور سے نکلے، احسان ہو کہ بلبل روتی چمن سے نکلے. او نن په دې معاشره کې مونږ په ځان نه پوهېږو، زمونږ چې کوم دیني قوتونه دي، زمونږ چې کوم دیني مدارس دي، او زمونږ چې کوم عصري ادارې دي، د دې په منځ کې یو لوی ډسټنس او یو سپیس هغه پیدا شوی دی، او دې موږ ته ډېر زیات نقصانات وکړو. نو یونیورسټۍ والا، کالجز والا هغې مولا جدا ګڼي، او مولا او مدرسو والا دا جدا ګڼي. حالانکې دا مدرسې هم زمونږ دي، دا یونیورسټي هم زمونږ دي. او مونږ چې راتلو نو ما د مفتي صاحب ته مې دا زمونږ اداره ده، دې کې زمونږ بچي سبق وایي، زمونږ پکې وروڼه سبق وایي، زمونږ دا مشران او کشران پکې ټیچرز دي. نو دا خو زمونږ اداره ده. نو مونږ ته یو دا کوشش پکار دی چې مونږ د دې دا ډسټنس دا ختم کړو، دا سپیس د دې نه ختم کړو، او مشترکه هم دنیا زده کوو، هم دین زده کوو. مونږ ته خو دین اسلام، چونکې مونږ بیسیکلي خو یو مسلمانان، چې مونږ الحمدلله یو مسلمانان، نو چې مونږ د شاه عبداللطیف یونیورسټي چې کوم ده دا سند کې، دې ته مونږ تللي وو، نو هلته هغې مونږ نه پرېښودو بیان ته. بیا په هغې کې یو پروفیسر صاحب و سیروزی لګېدلې وه، هغه ټول سټوډنټ راجمع کړو. نو مونږ هغې ته ویل چې ګوره تاسو د پاکستان د لرې لرې ښارونو راغلي، او که چېرته یو غیر مسلمه زمونږ یونیورسټي ته راشي او مونږ نه دا تپوس وکړي چې مونږ ته د ایمان ډیفاین کړي، او مونږ ته د دې ایمان د دې ایکسپلینیشن وکړي، نو مې کوم یو سټوډنټ به مونږ ته د ایمان وضاحت وکړي. نو مونږ ته په دې خبره یو ډېر افسوس راځي چې نن زمونږ ډېر ښه دنیایي تعلیم والا، بلکې ایم فل او پي ایچ ډي والا، هغه ایمان ایکسپلین کولی نه شي. نو دا ولې د هغه سپیس د وجې نه. دا څه غلطۍ زمونږ دي، او څه لکه د دې طرف نه کمې کوتاهي وشي. مونږ چې مسلمانان یو، چې ایمان خو پېژنو که نه، بیا مونږ په څه وجه باندې مسلمانان یو؟ دا ټولې خبرې چې مونږ زده کوو، ځکه د دنیا مختصر زندگی ده، او هم دې ادارو کې زمونږ دا څونه سټوډنټ که د ایم فل دي که د پي ایچ ډي دي، نو دوی به دې ادارو ته راځي. نو چې یو سړی صحیح مسلمان دی، نن زمونږ په دې ډېر یونیورسټیز کې ډېر داسې شعبجات شته چې د هغې کوم چیرمینان دي، نو هغې د بل ځای نه ګایډ شوي، او هغې زمونږ ماشومان تخلیه کوي، زمونږ ماشومان ملحدین کوي. دا مونږ ته پته نه وي، ځکه مونږ ماشوم یونیورسټۍ ته راولېږو، هغه چې کال تېروي، نو هغه بیا په الله مې اعتراض کوي، په مولا مې اعتراض کوي، په معراج په واقعه مې اعتراض کوي، په معجزو مې اعتراض کوي، د قبر په عذاب باندې مې اعتراض کوي. نو دا هغه میس ګایډنس د هغه وشي. نو چې داسې پروفیسرانو او داسې ډاکټرانو او ستاسو غونته خلک وي، نو دا د امید شعاګانې دي. الله دې ستاسو په غرور کې برکت واچوي، او چې د بله محکمه تفصیلي خبرې کوي.